بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده. پوښتنه ډیره اهم او ډیره لازمي پوښتنه ده. وایي که چیرې د یو انسان پر کپړو باندې منی ولګېږي، د منی لګېدو وروسته انسان هغه منی پریولي، منی لاړه سي، لیکن د منی چې کم داغ دی هغه پر کپړو باندې پاته سي. نو آیا په دې سره دا کپړې نجسې دي که نه دي نجسې؟ دغه داغ ختمول دا لازمي دی او که نه دی لازمي؟ د داغه داغ سره چې منی پریوللې ده هغه پاکه سوې ده، خو داغ یې پاته دی، نو د دې داغ سره لمونځ کول دا جایز دی او که جایز نه دی؟ د دې مسلې وضاحت دغه دی. که چیرې د یو انسان پر کپړو باندې منی ولګېږي یا د منی بغیره بل داسې نجاست غلیظه ولګېږي، مثال په طور لکه وینه ولګېده یا غټې بولې ولګېدې یا شراب ولګېدل، دغه انسان دغه نجاست د خپلو کپړو څخه پاکي پریولي، دا نجاست ختم سي، هغه اثر یې پاته سي، رنګ یې پاته سي، یا هغه نجاست ختم سي، د دې نجاست بوی پاته سي، نو دغه داغ ختمول یا د نجاست اثر بوی ختمول دا لازمي او ضروري نه دی په شریعت کې. نجاست ختم سو د کپړو څخه، کپړې دې پاکې سوې، که څه هم داغ یې پاته دی، د داغ ختمېدل دا لازمي او ضروري نه دی. دا په هغه وخت کې چې دغه داغ دا په اسانۍ سره نه لرې کېږي بلکې په مشقت سره لرې کېږي، نو بیا دغه داغ هغه پاک دی، پروا نه لري. اما که چیرې دغه داغ د نجاست چې کم داغ دی هغه که د منۍ داغ وي، که د وینې داغ وي یا د بل نجاست داغ وي، هغه په اسانۍ سره لرې کېدلی سي، په اسانۍ سره ختمېدلی سي، نو بیا د دې ختمول دا لازمي دی. بحر الرائق جلد نمبر 1 صفحه نمبر 410 کې لیکلي دي: والمراد بالاثر اللون والريح. وای د اثر څه مراد، د داغ څه مراد دغه نجاست رنګ او بوی دی. فان شق ازالتهما، که چیرې د دې دواړو لرې کول دا مشکل وي، سقطت، نو بیا دا معاف دی، بیا دا پروا نه لري، بیا د دې ختمول دا لازمي نه دی. اوس مشقت څه ته وایي؟ وتفسير المشقت، مشقت دې ته وایي، د دې تفصیل دا دی: ان يحتاج في ازالته، چې انسان د هغه نجاست د داغ په لرې کولو کې محتاج وي الى استعمال غیر الماء، د اوبو بغیر او یو بل شي ته. یعنی هغه داغ دومره سخت وي چې خالص په اوبو سره نه ختمیږي، خالص په اوبو سره نه لرې کېږي، بلکې د اوبو بغیر ته یو بل شي ته هم محتاج وي، که صابون، لکه صابون والاشنان، دا هم د صابون په رقم یو شی دی، یعنې ته خامخا به صابون سره پاکیږي، په بل شي سره نه پاکیږي. او الماء المغلی بالنار، یا په تودو اوبو سره هغه داغ پاکیږي، په ساده اوبو سره نه پاکیږي، نو په دې صورت کې بیا مشقت دی، بیا دغه داغ ختمول دا لازمي او ضروري نه دی. که چیرې دغه داغ پاته سي نو هېڅ پروا نه لري. شامي کې هم لیکلی دي چې ډېر معتبر کتاب دی: ولا يضر بقاء اثره. وایي د دې اثر چې کله پاته سي د نجاست، وایي دا هېڅ ضرر نه رسي، ای که بقائه بعد الغسل، بعد الغسل، یعنې د پریوللو وروسته د دې اثر که چیرې پاته سي نو دا پروا نه لري، دا کپړه مطلقاً پاکه ده، په دې کې لمونځ کول دا جایز دی.